السلام علیکم. نن دا هفته چې شروع کیږي دا ډیره اهم ده او د پاکستان په سیاست په آئین په جمهوریت کې د دې به ډیر لوی اهمیت دي. دا څه کیسه ده دا درته کومه، خو نه اهم خبرې دي او اولنې پکې افسوسناک دا دی، تاسو ته پته ده چې اسرائیل په فلسطین حمله کړې وه، بیا یې په لبنان وکړه او پرونی بیا په یو دریم مسلمان ملک په یمن باندې هم حمله وکړه. دا حملې په داسې وخت کې کیږي چې دغه خطه ټوله د جنگ په اور کې راګډلېدو واله ده، ځکه چې د ایران مفادات کم ځای حسن نصر الله د حزب الله شهید کو، دا ټولې خبرې دغلته ډېر تشویشناکې دي. خو تاسو یو خبرې ته سوچ وکړئ چې کله مسلمان ملک څه غلطي وکړي نو امریکا فوري د اقوام متحده د سلامتي کونسل اجلاس راوغواړي او د هغوی خلاف سخت پابندیان او اتحاد جوړ کړي. خو اسرائیل چې هر څه کوي هغه ته څوک نه وایي، ځکه چې اسرائیل وړوکی ملک دی خو عقل استعمالي، ټیکنالوژي استعمالي، وسایل استعمالي او دا ټول نظام د ملک دنیا هغه کنټرول کړی دی. دا ډېر یو د افسوس خبره ده. دویم خبر دی چې دا کم کیس نن لګېدلی دا 63A هغه کیس دی چې کم کې به دا تعین کوي. مخکې په قانون آئین کې دا دی چې کم ممبر د خپل پارټۍ د اجازت نه بغیر بل ته ووټ ورکړو نو د هغه ووټ به هم نه شمارلی کېږي او هغه چې کم دی هغه د اسمبلی ممبرشپ به هم ختم شي. قاضي صاحب دا ختموي ځکه چې خپل ایکسټینشن دپاره او دا غیر قانوني آئیني ترمیمونه چې راځي د دې دپاره هغوی ته د ووټونو ضرورت دی. 2/3 میجارټي ورسره نشته چې دا شک ختم کړي نو څه د تحریک انصاف او د نورو وړو پارټو خلکو له به لالچ ورکړي او څه به اغوا کړي د هغوی فیملی اغوا کی نو بیا پی ووټ واچي. نو د دې ډېر لوی اهمیت دی چې نن دا فیصله څه راځي او د دې نه پس پاکستان کې څه کیږي. آیا غیر جمهوري قوتونه به ډېر مضبوط شي ځکه چې هغوی له د داسې اقدامات د اسټیبلیشمنټ دپاره کوي چې دا د مارشل لا نه هم بدتر حالات بشي. دریم یو اهم خبر دی چې د های کورټ بار او د پاکستان بار کونسل 317 وکیلان ډېر اهم وکیلانو یو خط لیکلی دی د سپریم کورټ او د های کورټ ججانو له چې حکومت کم د آئینی ترمیم پاس کوي دا بالکل غیر آئینی دی او د دې نه پس کو چرې آئینی عدالت جوړ شو کم جج په دې کې حساب چولا نو دا به د تاریخ بدترین ججانی په دې کې دغه عدالتونو لا تاسو مزه دا به دسي لکه د پی سی او ججونه چی. څلورم خبر دا دی چې مولانا فضل الرحمن پریس کانفرنس کړی دی او ډېر اهم خبرې کړي. دا پریس کانفرنس هغوی د هغې وخت نه پس وکړو چې کله هغوی بلا مقابله د 15 کالو دپاره د جمعیت علما اسلام امیر منتخب شو او هغوی د سخت کانفرنس کې یو څو خبرې وکړي. یوې دا ووایي چې دا آئیني ترمیمونو کې انساني حقوق بالکل ختمیږي او دا به د مارشل لا صورتحال شي. دویمې دا ووایي چې دې پارلیمنت خپل څه حیثیت نشته نو دا دومره اهم ترمیمونه نشي کولی. دا خبرې هغوی ولې وکړي نو دا داسې وکړي چې دوی ته د وزیرانو د مسلم لیګ نون دا خبرې را رسیدلي دي چې کم دا قاضي صاحب 63A اقدام کوي او کم چې سپیکر صاحب الیکشن کمیشن ته خط لیکلی چې تحریک انصاف مخصوص سیټونه مونږ له راکې نو دې کې به بیا هغوی یو بل ته وي چې د مولانا ضرورت به نه پاتې شي او مونږ به دې ټیشو غونته استعمال کړو. دا خبرې مولانا ته ورسېدې نو دا وله مولانا یو جواب ورکو خو په خپلو الفاظو کې. بل پکې یو ډېر اهم خبر وکړه چې کله د فاټا مرجر کېدو نو په پارلیمنت کې د وزیر اعظم په چیمبر کې ما سره جنرال باجوا ملاو شو او ما ورته چې دا دومره جلدي تاسو ولې کوئ دا خو د فاټا خلک به پرې خفوي د صوبې دپاره صحیح نه ده نو دا تاسو مه کوئ. وایي هغه راته ووایي چې دا د زموږ مجبوري ده ځکه چې امریکې دباو دی په موږ چې دا کار وکړي. نو دا مجبوري تاسو ته خیالي مجبوري زموږ دغه جرنیل صاحب د امریکې نه مجبورو او بلاول چې هغه کامران مرتضی علوي چې د آئیني ترمیمي ډېر ضروري په دي چې زموږ مجبوري ده نو زموږ بلاول دي او دا جمهوري خلک چې دي دلته کې اسټیبلیشمنټ د لاسه مجبوره دي. نو دا کم چې څه شوي دي مولانا صاحب بیا وایي چې دې مطلب دی چې موږ د خپل فیصلې هم په خپله نشو کولی او د امریکې د مرضۍ نه بغیر هیڅ نشو کولی. هغو ټولې دنیا ته پته ده چې زموږ څه حیثیت دی.
بل خبر یو دا دی چې افغانستان سره کم تجارت زموږ به کېدو په دې تورخم باندې غلام خان باندې دا نورې لارې چې دي په هغې کې 84% کمې راغلې او دا حکومت دا وی چې موږ دلته دا بارډر په دې سیل کوو چې سمګلینګ روکاو کو نو سمګلینګ خو ګورې چې روکاو شو کو نه شو خو لیګل تجارت ته 84% کمې راغې او دغه بارډر باندې چې دا خلک دي نو دا هغه خلک دي دلته ډېرو خلکو روزګار دی ټرک والا روزګار دی د هوټل دی د تلو راتلو والا دی کاروباري خلک دی د هغوی ټول روزګار یې تباه کو نو دې طرف ته توجه نشته د حکومت خو تش د لارو بندولو کې تکړه دي په عمران خان دلی باندې او په پاټۍ باندې نوې اف آی آر درج کړی کوم چې په اسلام آباد کې پینډه کې احتجاج او هغه کې 103 کسان گرفتار دي او د سلو نه نورو سیوا کسانو باندې اوس اف آی آر درج کړي اف آی آر کې په عمران خان هم درج کړی چې د دهشتګردۍ اف آی آر انتشار او روډونو بندولو چې عوامو ته تکلیف ورکړي دا پوینټ پکې ډېر د خندا دی چې احتجاج په وجه عوامو ته تکلیف شو عوامو ته تکلیف خو حکومت ورکو چې یو ورځ مخکې د سلورو ضلعو 50 نه سیوا روډونه کنټینر یې ولګولې او بند کړي نو چې کم خلکو احتجاج کو چې هغوی تاسو وایي چې هغوی عوامو ته تکلیف ورکو د دې حکومت د وجې چې دا سلور ضلعې خلک 2 ورځې په عذاب کې او 50 روډونو کې کنټینر لګېدلي نو په هغوی به څوک اف آی آر درج کړي خو یو ډرامه روانه ده په ملک د جمهوریت په نوم باندې او عوامو له هیڅ حق نه ورکوي نه ولا د پرامن احتجاج ورکوي نه د جلسې ورکوي نو نتیجه به خراب راځي خو چې کم با اختیاره په کمرو کې بند ناست دي هغوی د دې مسلو نه څه خبر دي بل یو شاید خاکان عباسی سابقه وزیر اعظم چې دی هغه په دې باندې ډېر تنقید کړی چې ته پرامن احتجاج نه ورکوې نو 24 کروڑ عوامو کیپیټل چې دی دارالخلافه تا بالکل بنده کړې ده نو دا په انټرنیشنلی زموږ غلط تاثر ځي او هغوی وایي چې یو ډېر اهم شخصیت راغلی و نو هغه ما نه تپوس وکړو چې ستاسو بندرګاه کم ځای دا وي ما ورته چې په کراچۍ کې نو هغه راته وایي چې د اسلام آباد کې هر طرف ته ولې کنټینر دي چې بندرګاه ته نو ما ورسره شرمه نه شو ویلی چې دا حکومت د احتجاج نه هېرېږي نو ټول اسلام آباد یې سیل کړی دی په یو مشهور صحافي دی زاهد ګشکوري هغه دا انکشاف کړی یو رپورټ یې جوړ کړی دی چې دې وخت کې په غټو ادارو 250 غټ افسران د فوج ریټایرډ او یا حاضر سروس په سیول ادارو کې مشران دي دا حالت وی د مشرف په دور کې نو چې مشرف یو ډیکټیټر او یو جرنیل او یو غاضب داغه په دور کې د دومره ډیرو ادارو مشران ریټایرډ فوجیان نو څومره چې اوس دي د 250 غټو ادارو ته پیم را وګوره نپ را وګوره ته دغه وګوره د پی ټی ای وګوره هر اداره چې د دغه مشر نن سبا یو ریټایرډ یا حاضر سروس جرنیل دی نو دا ثابتېږي چې زموږ حکومت څومره مجبوره دی او آیا په دې ادارو کې خپل قابلان خلک نو چې د دې دغه شوي بل ځوانان دا دغه کوي چې یو نوکری وکړي او بل ولا د ریټایرمنټ نه پس ورکوي هم پنشن لري هم بل جاب والی نو دا شته بې روزګاره په لکونو خلک چې دي دوی چرته لاړ شي او اخیری او ډیر افسوسناک خبر دی چې بلوچستان کې تاسو ته پته ده چې حالات ډیر زیات خراب دي اوس الته کې په پنجګور کې 8 مزدوران قتل کړي دي او د یو کنسټرکشن کمپنی و د هغې د کیمپ نه 20 کسان اغوا کړي او د هغوی بلډوزرو ته ور لګولي نو مونږه پولیس انتظامیه و ادارې صرف سیاسي عمل پسین خطي دي سیاسي تش خلک دباوي کم چې صحیح د هغوی کار دی کو هغې وکړي نو ملک بم ډیر ښکلی شي امن و امان صورتحال بم ښه شي او سیاست بم بچي ستاسو څه خیال دی کمنټ لازمن کوئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته